ته څه د کمال سړی یې په دې پوره معاشره کې بې مثال سړی څه لوی مقام الله درکړی محنتي طالبه لوی د مقام د آخرت کې جنتي طالبه ستا د ریخي ګریوان نظار شم بختورې ګله ستا د شلېدلې لمن زار شم بهادرې ګله د علم لار کې څومره سختې او تکلیفونه تیر کې دا د دنیا ټولې مزې او ټول خوندونه هیر کې د بېغمۍ یو بادشاهت رب په دنیا درکړې د زړه سکون یو بل نعمت رب په دنیا درکړې ډېر خوش قسمته قرآن سره د ژوند تېرېږي د احادیثو د بیان سره د ژوند تېرېږي مخ د شغلې کوي او حسن قدرتي طالبه لوی د مقام د آخرت کې جنتي طالبه ستا مرتبې ته خدا واړه انسانان پسخېږي فرشتې رشک کړي او تا ته ټول جهان پسخېږي لال او ګوهر درنه قربان هم سپین او زر طالبه ته د یاقوتو په مثال تمشک عنبر طالبه ستا په دې واړه خاندان کې الله ته غوره کړې بیا د قرآن په وجه نورو نه هم ښه غوره کړې ته د بیا د نبي تا له قرآن عظیم الشان یو لوی نعمت درکړې بیا د نبي د وارثانو یې صحبت درکړې خیرکم من تعلم القرآن د دنیا اعزاز اقرأ ورتل د لا پاتې د عقبا اعزاز د علم لار کې فرشتې تا ته وزر غوړوي ملایکې تا ته د ادب لوی نظر غوړوي ستا هر انداز کمال د ډک د فطرتي طالبه لوی د مقام د آخرت کې جنتي طالبه خدای زمونږ نه باعمله عالمان جوړ کړي یا طالبان او یا د دویمو خادمان جوړ کړي دا مرتبې د طالبه خو عمل پکار دی عالم که نشوي نو خادم شه خو سچل پکار دی عمر همدرد درنه قربان شه غیرتي طالبه لوی د مقام د آخرت کې جنتي طالبه یو نظم په حیثیت د مختصر نظم اخرنی ویم بیا